نو زرار ابن عذر رضی الله عنه مقابله ته و د کافر سره لګیا شو توري په یو بل چلی نور مسلمانانو هم تماشا کوي کافر هم تماشا کوي زرار ابن عذر رضی الله عنه فرمایي وې دې عجیب سره و چې ما په د توري گزار کو داسې زغره غوستي او جمال د توري غسو کا واړوله دا اوس په زغره چولې و ما په د توري گزار کو او کلنګ به کو تور به را اړوله او غټو سټ ته زنه رسیدم چې سټ مې ولا په تور واله دنګورانا نو ما چې به گزار کو لاندې بلګې دا لاندې داغه سو زغره و ایمه چیرې د دې سړي سره سن کیږي بار وته تن رسې وخت ته په اوس پنو کې پټته د سره سن کیږي وی چل می شروع کو چل می دا شروع کو چې اس می راو ګرځاو او چې اس می راو ګرځاو مسلمانانو ترا پته اخته شوم چې را پته اخته شوم کافر خدا وی چې کزه سړی رانه و تختې دو سړی می پته اخته کو وی هغه پسې اسرا خوشې کو زرار ابن عذر مخې پاس پرې کافر پسې ور روان دي کافر و چې تختی رانه چې وای رسومه خو چې د مسلمانانو تلګرانیز دي شو کنه زرار ابن عذر رضی الله یو چالو کو یو چلی دا وکړو چې په دې اس باندې قیزه پیټ راو کاغله دا واګی نه دا قیزه په جوخ تر راو کاغله یو نبری کې ورلو او دغه په شاته په 30 سپیډ کې را روان دي کرا نو زرار ابن عذر په خپل اس کې زرو کاغله داسې جوخ تا او شاته نه زدي سی وستله نه زويستا چې دغه په سپیډ کې را روان دي او زه ته اس ډایرک ودرم نو چې دا راشي چې په دې خېټه کې به نه زره راوځي دا به ډیر ډیر سپیډ کې بیا خو به وتی نو چې زرار ابن عذر هو په اس کې زرو کاغله او دا میزه شاته دي سي وستله کنه او دغه په سپیډ کې را روانو او چې د اسرا ورسېدو نو دا خو ډیر تکړه کافر او ډیر جنگي سړیو ځان ته بچ کو اسی په دې مړی کولګه چې اسی مردار شو اسی مړ شو اسی ولګېدو او د ځان بچ کو چې ځان ته بچ کو د سراغه زرار ابن عذر رضی الله تعالی کافر وي ته عربي او دوکا عربي سړیو دوکا دی وکړه ځان دی را پتیخ تک او چل دی دا کو زرار ابن عذر رضی الله او زه عربي او دوکا خو ته پتن د جنگ تر راغلی او الحرب خدغه جنگ خو دوکا ده په جنگ خو کېږي په دوکو باندې جنگ منی او دوکا نه منی جنگ کې خو یې دوکې جنگ تر راغلی دا کافر ته زه دوکا دی وکړم ته څه پیدا درکړه سې چل دی که زه خو روغ یم څه چل دی کو دوکا دی وکړي چل دی کو نو زرار ابن عذر رضی الله عنه فرمایي زما دوکې دا چلو کو نو اس راتاو کو نو دغه په اسمانه زرار ابن عذر او کافر خو بغیر د اس ولاړو جو تورای تاو کا جو سټی تی وو ځکه چې اوس خو په زرار ابن عذر هو چته کنه د لاندې نو چې تورای تاو کړه کافر نه سټو او چې سټی وو را کو شو سره ته پرې کو چې سره ته پرې کو داغه چې کوم صغره او جامع او تور او هغه ارسه ته وست او راوي غستل د ځان سره زرار ابن عذر دا به زمای دبا زمای او دا حدیث مبارک ته من قتل قتیلا فله سلبه چا چې کافر مردار کو نو داغه ساز او سامان بم دغه غازی چا چې مردار کو ها یو کله د کافرو فتح شو روغه شهر علاقه فتح شو نو دغه سامان به بیا د بیت المال په ټول مسلمانانو به یو شان تقسیمیږي بیا خو کو یو کا مسلمان او یو کافر ځان له مردار کو نو چې دغه سره سي نه دغه مسلمانی نو زرار ابن عذر هو ته سامان جنگ را واغستو دا ما مردار کړه دا به زما یو ودا ستاده ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایي ودا ستاده نو د عمر رضی الله تعالی عنہ دور خلافت ته زر صحابه کرام د ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ په مشرۍ کې شام ته ولېګل شام فتح شو مخکې نور فتح هم شروع وي د روم چې کم بادشاه و هرقل داغه سره یره پیدا شوه کو د مسلمانانو دا فتح او دا غزاګانې مخکې روانې وي نو نږدې ده چې زمانه به روم هم واخلي نو هرقل بادشاه د دغې ځای چې کم بادشاهانو هغه یې راغونډ کړو دارنګ د خپل فوج جرنیل چې کومو دیارجان داغه نومو هغه یې راوغوښتو او ډېر زیات څه غوسه شو وی دا څنګه خلک شام ته راغلی دی چې زه فوج لېږم او هلته ورکېږي هغوی وجني زه فوج شام ته لېږم او هغوی وجني تاسو د 2,000 کسانو مقابله نه شئ کولی د نن نه بعد به زه په خپله میدان ته وځم هرقل غوسه شو فوج چې کوم جرنیل و ده ورته وی د آخرۍ موقع د ماله راکه
دا مکمل راکا زدر لشام خو پریده وی مکه و مدینه تیم خالی کوما تا دی مسلمانانو نه مکه و مدینه م خالی کوم ته خو لا شام یادی خو ما ته یو مکرا که دیار جان ورته وي بهرحال هرقل بادشاہ ته کافرو بادشاهانو خپل فوجونه راولیږل 2 لاکه یو ورکړو 2 لاکه بل ورکړو 2 لاکه بل ورکړو حتی در دې پورې چې 10 لکه فوج هرقل بادشاہ تیار کو 10 لکه فوج په دې کې 15,000 هغه کسانو چې دا د مسلمانانو نه مرتد شوي او روم ته تللي دا مرتد شوي 15,000 کسانو د دوی مشري جبله ابن سهم غسانی کوله دا یې مشر و نو 15,000 دا د مرتدینو ګروپ شو او 10 لاکه فوج هغه شو دلته کې مسلمانان صرف 2,000 کسانو ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ خبر را رسیدو وی هرقل بادشاہ ستاسو خلاف 10 لاکه فوج تیار کړو په تاسو حمله کوي ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ خپل صحابه کرام راغون کړو زې په زې باندې فوجونه په جنگ کې اړمو صحابه کرام زې په زې خارونو ته لګلیو په ټول پسې سوال جواب وکړو زر تر زر تاسو راشه زما خواله ټول مسلمانان را ټول شو د ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ لرا ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایلی مال مشوره راکړي هرقل بادشاہ 10 لاکه فوج زمون مقابله تر استل دي مونږ صرف 2,000 کسان یو زه سو کمال مشوره راکړي زکه دا د صحابه کرام عادت او چې داغي کار په مشورې سره او قران وی و امرهم شورا بینهم داغي کار په مشورې سره په دې کې یو تن فاسدو وی زما رای خدا دا چې زید شام پریدو مدینه منوره کې مورچې جوړو شام پریدو وی زکه چې 10 لاکه فوج دی نو اسنه چې مونږ دلته ناس یو مدینه رانه قبضه نکي نو شام پریدو مدینه منوره کې مورچې جوړو هغه سنبالو ول هغه رانه قبضه نکي ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ دا خبره اورید ډیر سغوسه شو دا کسته وکینا زما د مجاهدینو ټوله حوصله دي خراب کړله ته خبر وکړه شام مونږ په کوم قربانو باندې قبضه کړی څومره شهیدان په مونږ ورکړي دي او ته اوس چې شام پریدو مدینه ته ځو ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ په دې غزا کې شریک و دا د معاویه رضی الله تعالی عنہ پلار دی او دا هغه صحابي دی چې په غزوه احد کې د کافرو د طرف نه سرداری کوله د کافرو د طرف نه مشر دی په غزوه احد کې هغه ډېر صحابه کرام چې پکې شهیدان شوي دي وروسته بیا مسلمان شوی دی او ښه بهادري په اسلام کې ښودلې ده نو ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ فاسدو وی زما مشوره خدا ده چې په دې کم ځای باندې هم دلته مورچې جوړو وی زکا وی دا 10 لکه فوج چې دا ډایرکټ مدینه ته نزي کو دوی مدینه ته زینو دا یره به سره چې د شان برابر دوی حمله وکي نو اول به مونږ ختمي مونږ پسې بدل ته ګرځي زمونږ سره به اول مقابله کوي ورسته به مدینه ته ځي ابو عبیده رضی الله تعالی چې دا خبره ووري د ډیر زیات خوشاله شو ډیر خسته مشوره دی راکړه خو خالد ابن ولید رضی الله تعالی د فوج کمان په دغه وخت کې کو د فوج مشر دیو امیر ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ خود د فوج کومندانی او مشري چې د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ کولا او امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی الله تعالی په دغه دور کې په مدینه منوره کې ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ خالد ابن ولید ته یا ابا سلیمان اے د سلیمان پلارا لګ مشوره خوراک ته ول خاموش ناشتي کله چې تا موږ له مشوره راکړې الله پای کې ډیر خیر اچولې ده ته ولې مال مشوره نه راکې خالد ابن ولید رضی الله تعالی ته فرمایلو وی زه د مسلمانانو خلاف نشم کولی اگر چې زما مشوره بل شان ده اگر چې زما رای د دوی نه بدل ده خو مسلمانانو چې په دې ځای کې پاتې کېږو نو زم د دوی مطابق خبره کوم ورنه زما رای دا نه ده ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایل نه مال به مشوره راکای وی نشم کولای د مسلمانانو خلاف کنه د مسلمانانو خلاف نشم کولای ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی تر هغه پورې زه یو خبرم نکوم یو کاروم نکوم تر څو چې تا مشوره نه راکړي خالد بن ولید رضی الله تعالی فرمایل وی ابو عبیده کو خامخا جنگ کول غواړي او نیت وی کنه نو اگر چې د مسلمانانو رای دار چې په دې ځای کې پاتې کېږو خو زما رای دا نه ده دلته نه پاتې کېږو وی ولې
وی ځکه دلته ګیر چاپېره باغونه دي دا ځای تنګ دی او تا ته پته ده چې زمونږ د عربو آسونه ډېر زیات تیزه منډه وي زمونږ د عربو آسونه ډېر زیات تیز دي هغې چې تر څو پورې دوران او جولان ونه خوري نو هغې فتحه نشي موندلی زمونږ آسونه چې داسې د لرې نه راخوشي که او راشي نو دوی فتحه مومي او بیا یې ترې وباسي او بیا به د بل طرفه راتاو شي زمونږ عادت د جنګ دا دی او دلته مونږ آسونه نشو ځغلولی ګیر چاپېره باغونه دي ستا څه رایي ده زما رایي دا ده چې دا ځای به پرېږدو لږ مخکې به لاړ شو دغلته کې میدان یرموک دی د یرموک میدان دی چې په جریباو ځمکه ده خوشې بیابان دی نو په خوشې بیابان به کافر هم پراته یا مونږ به هم پراته یو بل سره به بیا ګورو آسونه به ځغلو چې څه کېږي او خواته دریاب هم دی اوبه به راته هم په لنډو باندې ابو عبیده رضی الله تعالی فرمایلی ستا مشوره ډېره ښکلې ده صحابه کرامو ته وفرمایل شابه اوچتېږئ شابه یرموک میدان ته ځان رسوئ نو دا غزا د یرموک په میدان کې شوې ځکه ورته غزوه یرموک ویلی شي غزوه یرموک او دا د نبی علیه صلات وسلام د وفات نه 9 کاله یا 10 کاله وروستو دا غزا راغلې ده او د نبی علیه صلات وسلام د وفات نه په غزاګانو کې لویه غزا دا ده چې یرموک میدان ته ورسېدل ابو عبیده رضی الله تعالی خط ولیکو عمر رضی الله تعالی عنه او عبد الله رضی الله تعالی له ورکو ویلاړ شه دا خط مدینه منورې ته عمر رضی الله تعالی له ورسوه چې مونږ باندې لس لکه فوج راغلی دی او مونږ ورته صرف 2,000 کسان یو څه وکړو هسې نه چې سبا راته دا وایي چې زما صحابه کرام دې هسې هلاک کړو څه وکړو مشوره راکړه او که ستا سره د جنګ کسان یې مونږ له یې راولېږه دا خط عبدالله رضی الله عنه لورکو عبدالله رضی الله عنه فرمایي ما د جمعې په ورځ باندې زه روان شوم د جمعې په ورځ روان شوم تلم د شام نه بلې جمعې ته زه مدینې منورې ته ورسېدم او چې ورسېدم د زوال ټیمو عمر رضی الله عنه په مسجد نبوي کې اودس کو د جمعې د مانځه دپاره یې ځان تیارو چې زه یې ولیدم ما ته وایي چې عبدالله خیر علي په خیر علي د چېرته نه رالي ما ورته وایي چې امیر المؤمنین د شام نه رالمه وی ډېر خوشحاله شه چې زما د ملګرو خبر خو به دې راوړی که نه ډېره موده وشوه چې شام ته تللي دي زما صحابه کرام زما غازیان په څه حالت کې وو ما ورته هېڅ ونه ویل خط مې وله داسې ورکو د ابو عبیده رضی الله تعالی خط مې وله ورکو عمر رضی الله تعالی چې خط ولیده که نه چې په مونږ باندې 10 لکه فوج راغلی مونږ صرف 2,000 کسان یو څه وکړو د عمر رضی الله تعالی دا رنګ بدل شو سخت خفه شو او داسې وکړو منبر ته وختو صحابه کرام رالو او د جهاد په موضوع باندې یو جذباتي بیان وکړو او بیا یې وویل په شام کې ستاسو 2,000 ملګري ګیر شوي دي که څوک جهاد کول غواړئ زر ځان تیاروئ چې ځان پسې رسوئ بیان نه چې فارغ شو علي رضی الله تعالی عنه خواله راغی وی امیر المؤمنین شابه خط ولیکه عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي څه ولیکم علي وی ولیکه پکې چې د الله نوم واخلئ او غزا شروع کړئ زمونږ د امداد نه تاسو له د الله امداد کافي دی په دغې 2,000 کسان غزا شروع کړئ زمونږ د امداد نه تاسو له د الله امداد ډېر زیات دی عمر رضی الله خط ولیکو او عبدالله رضی الله تعالی ورکو وی دا ورسوه شام ته عبدالله رضی الله تعالی د خالي فسار باندې روان شو اوخته وختم د خالي فسار باندې روان شوم نو چې په باب حبشه باندې اوتم کنه باب جبريل او باب حبشه مسجد نبوي کې موجود دی الله دې مونږ ټول بوزي کوم حاجیان چې دا ولیدلی په باب حبشه باندې چې اوتم په دې زړه کې مرالو چې ډیر اوږد مزل له شام ته روانه او غزال روانه کې دې شاړو دوباره ژوندې رام نشي راشه د نبی علیہ السلام د روزي خلک زیارت وکړه کنه دا به د اخیری زیارت شي د نبی علیہ السلام د روزي یوخ می راتاو کو رالم د نبی علیہ السلام روزي خواله وی چې رالم الته کې علي رضی الله تعالی عباس رضی الله تعالی فاطمه رضی الله تعالی عائشه صدیقه رضی الله تعالی حسنین ورسره هم موجود دي دوی الته دي وی علي رضی الله تعالی راته فرمایل چې سره رالي ځان رسو شام ته الله ما ورته وی چې علي شام ته ځمه خو ما وی چې تاسو راته دعا وکړئ او د نبی علیہ السلام د روزي زیارت وکم وی ما ته وی چې عمر غونته سړی موجود دی د هغه نه دعا واخله ما ورته وی چې هغه راته دعا کړې ده خو تاسو اهل بیت یې خاندان رسول صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام خاندان یې تاسو راته دعا وکړئ او بل د نبی علیہ السلام د روزي په خوا کې ولاړ یې دلته راته دعا وکړئ عباس رضی الله تعالی لاس اوچت کړو وی دعای شروع کړې علي رضی الله تعالی لاس اوچت کړو
وی دعا شروع کړه چې الله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزي مبارک ته داسې لاس ونیو وی الله زه تا ته دا رسول وسیله کوم زه تا ته دا پیغمبر وسیله کوم هغه پیغمبر درته وسیله کوم کوم چې تا ته آدم علیه السلام وسیله کړی وو او د دې پیغمبر په برکت سره آدم علیه السلام ته تا خطا معاف کړی وه زه تا ته دا پیغمبر وسیله کوم ته د په برکت سره عبدالله ته دا سفر لږ لنډ کا سفر ورته لږ لنډ کا او دا سفر ورته آسان کا دا دعای وغوښته وی علي رضی الله تعالی فی امین وی چې دا دعای وکړه کنه وی علي رضی الله تعالی ته فرمایلی وی چې عبد الله انا شبو ځان رسوا اهل بیت درته دعا وکړه د نبی سلام خاندان درته دعا وکړه په دلاره آسان ځان رسوا عبد الله رضی الله تعالی فرمایي وی د هغه طرفه د شام نواله د مدینه پورې دا سفر می په یوه هفته کې کړی و او د دې طرف نه چې روان شوم د خالد ورځې سفر مې وکړو د اتوار د ورځې سفر مې وکړو او د څلورمې په ورځ باندې وي د مازدیګر ټایم کې چې ده وي زه هلته شام ته رسېدلی وم د مازدیګر ټایم چې کېدو زه شام ته رسېدلی وم د صحابه کرامو اذانونه زما تر غوږو شو د هغې طرفه د یوې هفتې مزل او د دې طرفه د دوه نیمو ورځو مزل دا ولې دا د اهل بیتو په دعا سره اهل بیتو په دعا سره بهر حال زه چې هلته ورسېدم عمر رضی الله تعالی چې کوم خط راکړی و هغه مې ابو عبیده رضی الله تعالی ته ورکړو چې هغه ته مې ورکړو هغه خط پړاو کو صحابه کرام راټول کو وی ای زما صحابه کرامو عمر ابن خطاب امیر المؤمنین درته خط را لېږلی او دا درته ویلي دي چې د الله نوم اخلئ او غذا شروع کوئ د الله نوم اخلئ او غذا شروع کوي خو زما صحابه کرام بې ځای ځان مه وژنئ صحابه کرامو چې دا خبر واورېده ډېر زیات خوشحاله شو ډېر په جذبه کې رالو هلته کې د هرقل بادشاه چې کوم پوجي لیډر و دیارجان هغه د جبله ابن سهیم غسانی چې کوم عرب او مرتد شوي هلته تللی و 8,000 کسانو سره ډېر وغوښتو وی لاړ شه دا مسلمانان چې دي وږي تږي دي دلته پراته دي ووایه ورته چې ستاسو مشرانو ته به سل دیناره درکو جوړې به درکو جامې به درکو تحفې ډالۍ به درکو ځان مدینې منورې ته مونږ ته شام پرېږدئ وی لالچ وله ورکه جبله ابن سهیم غسانی استه وختو او را روان شو چې را روان شو دې خوا راغې چغې ووالې البراز مخې ته روځئ چې دا اواز ابو عبیده رضی الله تعالی واورید کنه توره یې راواغسته استه وخت دغه مطلب دا چې دی جنګ له راغی نو چې دی استه وختو او دی ورله مخې ته ووتو دومره یو بل ته نږدې شو چې د دواړو اسونو یو بل له شونډان بوی کړو نو ابو عبیده رضی الله تعالی تورې تلاس کو داسې راویسته واړوله چې توره واړوله نو دا جبله ابن سهیم غسانی ورته وایي ګزار ونه کې زه جنګ له نیم راغلی روغې له راغلی ما ابو عبیده رضی الله تعالی ته فرمایي وایي څه وایي زه دیارجان را لېږلی ما چې تاسو له به دومره پیسې درکو دومره جوړې جامې به درکو شام راته پرېږدئ مدینې منورې ته ځئ سره جنګ کوئ او جنګ را سره کولی هم نه شئ مونږ 10 لاکه یو تاسو 22,000 ولې ځان وجنئ خو روغ ځئ که نه ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه ته فرمایلی څه خبره پوره شوه وی او وی زما خبره واوره وی مونږ ته زمونږ پیغمبر 3 خبرې کړي دي څو خبرې کړي 3 خبرې اوله خبره دا کړې ده چې ایمان راوړئ بس سلامت پشه ایمان راوړئ سلامت پشه زمونږ نه خلاص یې وی ایمان راوړئ نو ته نه ایمان چرته راوړي چې ایمان خو راوړئ تاسو سره جنګونه سره کوو وی ښه وی دویمه خبره مونږ ته زمونږ پیغمبر دا کړې چې ټیکس پتې اخلئ جزیه پتې اخلئ ټیکس په اخ ورکوئ هغې نه به پاتې کېږي ټیکس ورکوئ نه ټیکس ولې درکو وی درېیمه خبره زمونږ پیغمبر مونږ ته دا کړې وایي چې جهاد ته تیار شئ وګوره نر سړی دې ته وایي که نه دا نر مسلمانانو اسلام راوړه یا جزیه ورکه یا مې تورې ته تیار شه دا 3 خبرې دي بل څلورمه خبره پکې نشته جبله ابن سهیم غسانی ورته وایي ما خو ورسره روغه کوله خو چې ته نه غواړې چې زه جنګ دی پې نو دی واپس لاړ دیارجان ته وي هغه روغه نه کوي دلته کې ابو عبیده رضی الله تعالی صفونه تیار کړو 3 صفونه تیار کړو 22,000 صحابه کرامو د هغې صفونه تیار کړو
هغه طرف ته دیارجان حکم وکړو ځکه چې هرقل بادشاه ورته ویلي و خپل 10 لاکه پوځ به مخې ته نه وباسئ په 10 لاکه پوځ به نه بلسئ هغې طرف ته هم عرب دي موږ ته دا 15,000 کسان چې راغلي دا هم عرب دي کوم چې مرتد شوي که نه د جبیله بن سیم غساني دا 15,000 کسانو دا هم عرب وو وی هغې طرف ته هغې هم عرب دي موږ سره هم دا 15,000 کسان عرب دي اوسپنه په اوسپنه ماتېږي عربي په عربي ماتېږي تاسو به 10 لکو کسانو ته څه نه وایي دا 15,000 کسانو له مخې ته وباسئ تاسو به صرف تماشه کوئ جبیله ابن سیم غسانی 15,000 کسانو سره مخې ته راغی د دواړو ډلو په منځ کې 3 میله فاصله وه نو 1.5 میل هغې رالو 1.5 میل پسې مسلمانان مخکې شو ابو عبیده رضی الله تعالی 3 صفه تیار کړو 2,000 صحابه کرام زنانه وی هغه د یو غونډۍ شاته کېنولې ځکه دوی سره بیبیانې هم تللې وي غزا کې دوی سره خپلې بیبیانې هم وي او په هغې غونډیو ته صحابه کرام کېنولې تاسو به دوی حفاظت کوئ د غونډۍ شاته هغې کېنولې خالد بن ولید رضی الله تعالی چې راغی وی کتل ابو عبیده رضی الله تعالی 3 صفونه تیار کړي دي وی ابو عبیده دا څه کوي دا خو ټول صحابه کرام جنګ ته ودرولي دي نو یې څه وکړمه هغې 15,000 دي موږ 10,000 یو قرآن وایي چې یو مسلمان به د 2 کافرو نه تښتي یو مسلمان به د 2 کافرو نه تښتي یو مسلمان به د 2 کافرو مقابله کوي هغه 15,000 موږ 10,000 ما 15,000 ته 10,000 ودرولي دي په الله مې توکل دی خالد بن ولید وی زما امیر یو خبره دی بالکل منم خدا رای دی ښکلې نه ده نور امیر چې څه وایي هغه به کېږي خو دا کار دی ښکلی نه دی په دې زه نه یم رضا وی ته څه وایي خالد بن ولید وی ګوره هغې 15,000 موږ 10,000 موږ به نن جنګ وکړو دغه 15,000 به ووجنو دا به ووجنو که نه سبا له به بیا جنګ کېږي نو چې سبا له بیا جنګ کېږي نو د هغې سره 10 لاکه پوځ شاته دمه پروت دی نو هغې به 2 لاکه نور روباسي نو موږ سبا جنګ نه شو کولی ستړي یو که نه زمونږ ډېر بهادر شو سبا مو جنګېدو نو څوک دې ووژل 2 لاکه نور ووجل نو هلته کې 8 لاکه پوځ نور پروت دی نو 2 لاکه به نور روباسي وی زمونږ ډېر بهادر یو په 3 ورځ بیا مو جنګېدو نو 6 لاکه پوځ نور پروت دی نو موږ به در کومې پورې دا 2,000 صحابه کرام به ته جنګئ اب در کمی پوری ته جنگ گئی الله ابو عبیده رضی الله تعالی ته فرمایي ته سوای سو کم زه ته راته وایا ای زما رای دادا چې د 15,000 کسانو مقابله به زه په 10,000 کسانو کوم زما رای دادا د 15,000 کسانو مقابله به زه په 10 کسانو کوم په څو کسانو هغې به 15,000 زما سره به 10 کسانې ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایي داسې خو نشي کېدی ته څه کوې د عمر رضی الله خط نه دی لیدلی چې زما صحابه کرام بې ځایه شهیدان نه کوي دا خو ته د نبي علیه السلام صحابه کرام شهیدان کوي خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ فرمایل که زه د نبي علیه السلام صحابه کرام بې ځایه شهیدان کوم نه اول به دې په خپله شهید کېږم زه به دې مخکې روان یم ابو سفیان رضی الله تعالی فاسدو وی خالد بن ولید ته ډېر جذباتي دا فیصلې دي د جذباتو دي چرته 15,000 او چرته 10,000 کسان چرته 15,000 او چرته 10 کسان خالد ابن ولید ورته غوسه شو ای ابو سفیان په جاهلیت کې هو ډیر بهادر وي دا د وسد بوزدلې خبرې شروع کړې ابو سفیان رضی الله عنه فرمایل د بوزدلې خبرې نه کومه خو چې خامخا د 15,000 کسانو جنگ کوي کنه نو په 10 نه په 15 کسانو وکړه پس وکړه نو یو تن به د 100 تن په مقابله کې راشي د 0 تن مقابله کې کړه هغه 15,000 او 15 کسان نو یو مسلمان به د 0 کسان مقابله کوي خالد بن ولید زما رای خدا و چې زه به 10 کسان بیام خو چې تاسو وای 15 دي جزه 15 به بوزمنو وګوره لخته نه راوړه 15 به بوزمنو لاندې کمره کې به جګو ګلاس دي 15 به بوزمنو خالد ابن ولید رضی الله تعالی روان شو ځان سره 15 صحابه کرام مرګري کړو هغه طرف ته څو کافر دي 15,000 جنگ شروع شو سحر ټایم دی خالد ابن ولید رضی الله تعالی چې جنگ لته کنا ویما پسې به تر هغه پورې نه راځي چې تر څو پورې زه یا شهید شوی نم یا گرفتار شوی نم ما پسې به نه راځي
چې جنگ د ورځې کېدو داسې ټایم په ټایم به یو صحابي په شپېتو زرو کې شپېته کسان چېرته ښکاري خو یو صحابي به د دې جنگ نه بار ته راووت نو صحابه کرام به مو وایي زه زموږ ملګري ژوندي دي خو چې دا مازدیګر کېده که نه نو یو صحابي هم نه ښکارېدو نو ابو عبیده رضی الله عنه فرمایل زما صحابه کرام شهیدان شو زما صحابه کرام څه شو شهیدان شو او په دې کې د ځان سره یو څو صحابه کرام ملګري کړي وو هغې کې یو زرار ابن عزور رضی الله عنه ته د واقع ورته وروسته وامه زما صحابه کرام شهیدان شو ابو عبیده رضی الله عنه صحابه کرام ته وویل وایي چې حمله پې کوو ابو سفیان رضی الله عنه فرمایل د خالد بن ولید خبره خو نه واورېدلې چې ما پسې به نه راځئ نه به ځئ بلکل به نه ځئ وی نه به ځئ وی ټیک ده چې داسې د ماښامني دا خړۍ خورېده که نه خالد بن ولید رضی الله عنه داسې ستړی ستومانه په اس سور دی او را روان دی صحابه کرامو سره دي چې د صحابه کرامو خواله راورسېدل که نه چې ځان سره ملګري وشمارل صرف 20 کسانو سره 20 کسان څو صحابه کرام ورکو 40 تنه شپېته صحابه کرام یې بوستي که نه 40 صحابه کرام ورک دي صرف 20 تنه ورسره رالو خالد بن ولید رضی الله عنه داسې اسمان ته وکتل او ډېر یې وژړل یا الله زه به تاله څه جواب درکوم چې ته ما ته وایې زما صحابه کرام دې ولې شهیدان کړي زما مسلمانان دې ولې شهیدان کړي دي او زه به عمر ته څه جواب ورکوم عمر به راته وایي چې 40 تنه دې شهیدان کړو ډېر یې وژړل ابو عبیده رضی الله عنه ته وویل وی ابو عبیده ما له 100 تنه قربانۍ والا پکار دي 100 تنه قربانۍ یا به د خپل 40 تنه صحابه کرام واپس راولم یا به بدل اخلم ما له 100 تنه نور راکړه ابو عبیده رضی الله عنه ته وفرمایل وی ګوره ته ډېر ستړی شوی زه په خپله ځم وی نه ته به نه ځم زه ځم ټوله ورځ جنګ کړی دی ښه وی زه ځم 100 تنه صحابه کرامو سره ملګري شو روان شو چې لاړو هلته ورسېدو نو چې وی کتل د کافرو 15,000 مرداران پراته دي شپېتو تنو څو تنه کافر مردار کړي دي 15,000 شپېته تنه 15,000 چرګان هم نشي حلالولی دا د الله امداد و شپېتو تنو 15,000 کافر مردار کړي او چې ګیر چاپېره خپل ملګري ولټول که نه نو 10 صحابه کرام شهیدان پراته 10 صحابه کرام شهیدان پراته هغه خپل ملګرو ته حواله کړو زموږ دا شهیدان هلته ورسوئ دا یې واپس کړو اوس 60 تنه دوی سره 10 تنه شهیدان شوي څو تنه ورک دي 10 کسان ورک دي که نه په شپېتو کې 10 خو دا شو 10 ورک دي وی زه به ځم او دا 10 کسانو معلومات پکوم ځان سره ملګري روان کړه وی زه چې په کافرو حمله کوم روان دي په دې کې نو تر غوږو شو داسې اواز یې تر غوږو شو د اسونو د خپو چې وی کتل څه کسان په اسونو را روان دي چې وی کتل هغه د ملګرو صحابه کرامو وی تاسو چېرته تللي وی مونږ چې هغه کافر په منډه شو نو مونږ پسې وروستو روانو هغه په دې دشتو کې ځغلول په دې دشتو کې خو ته یې نور هم ډېر شی مردار کړي دي وی ښه نو چې وی شمارلو هغه 25 کسانو 25 واپس رالو نو څو تنه ورک دي 15 تنه ورکو دا 15 تنه ګرفتار شوي او په دې 15 تنو کې زرار ابن عزور رضی الله تعالی عنه وو دا ډېر عجیبه صحابي و دا صحابي پهلوانو د بدن نه پهلوانو او چا کوم ډېر زیات او بهادر وو د یو ځل د کافرو پهلوان یو طرف ته کافرو پهلوانو دی په خپل هم پهلوانو هغه 15 تنو دی یوازې مقابله شروع کړه دی زرار ابن عزور رضی الله عنه په 15 تنو کې چې 20 پهلوانان مردار کړو هغه 40 تنه وتښتېدل داسې پهلوان و او په الله توکل څومره چې کله غزا ته به وتلو کمیس په ایستو کمیس په د بدن نه ایستو ورتاو به کو بربند به غزا ته وتو زغره مره به نه چوله چا ته تپوس کو زغره خو نه چینو دا کمیس ولې وباسي دا ځکه وباسمه هسې نه چې کافر و چې د کمیس ته لاندې به یې زغره چېرته دا ونه و چې د کمیس ته لاندې زغره اچولې ده نو زه ورته خپل بدن وښیم چې ګوره په بدن مې څه شی نشته دی ښه ډاډه راباندې راځه دا بربند ځکه وځم چې دا کافر راباندې ښه ډاډه حمله کوي داسې خو
عجیب توکل وال صحابي دومره بهادر صحابي سلور زره گرفتار شوی الله ژوندې آزاد کړی دی بیا زرار ابن عزور رضی الله تعالی نو دې پکې هم گرفتار شوی و چې راغی دی خالد ابن ولید زه ډېر وجړل پنځه تنه صحابه کرام مې اوس هم گرفتار دي اوس هم گرفتار دي سبانه ورځ شوه دیارجان کوم دو هرقل بادشاه چې د فوج کمانډر هغه ته خبر ورسېدو وی حضرت زمونږ 15,000 کسان او هغه 15 تنه 15,000 کسان رانه وجلی دي دیارجان ډېر سخت غوسه شو وی تاسو خو بالکل د کار نه یې تاسو روز د دوی فکر نه درځي نو یو تن ورته وویلو دا مسلمانان ته تر هغې پورې نشي ختمولی چې تر څو پورې په دوی کې یو تن دی هغه دې نه دی وجلی یو تن دی پکې خالد بن ولید تی نوم دی تر څو چې د هغه نه دی ختم کړی ته دا مسلمانان نشي ختمولی نو یې څنګه به یې وجنه به ویې قید یې که ګرفتار یې که نو ګرفتار کوم به یې څنګه کس ولا مشوره ورکړه گرفتار دي چې هغه ډیر زیات بهادر دی ډیر زیات غیرتی دی ته پسې کس ولېږه ورته ووایه چې دیارجان وی هرقل بادشاه وی چې موږ د خالد ابن ولید په لاس باندې روغه کوو هغه دومره بهادر دی چې هغه تاله دلته رارسي نو چې دلته راشي نو ګرفتار به کوي وبه وجني دوکه ورسره وکړه دیارجان وی دا ټیک تا دا جبیل الله ابن سهیم غسانی دا کوم مرتد شوی کس چې دته وی لاړ شه او هغوی ته ووایه چې موږ د خالد ابن ولید په لاس باندې روغه کوو هغه راغی چیغه یې ووهله نو ابو عبیده رضی الله تعالی مخې ته ووتو ستا سره مسلمانانو مشر څوک دی ابو عبیده رضی الله تعالی ته ویل وی زه یم وی ستا څه نوم دی وی زما ابو عبیده وی ته نه بل تن دی ستاسو د فوج مشر څوک دی وی خالد ابن ولید وی هم دغه یادومه هرقل بادشاه و چې موږ دغه په لاس روغه کوو خالد ابن ولید زما په لاس روغه کوي وی او وی زه روغې ته تیار یم وی څنګه روغه کوي وی هغه دې هلته غواړي و چې راشه خالد ابن ولید اس ته وختو ابو عبیده رضی الله تعالی عنه فرمایلو وی مزه شهید کوي دې رانه دوکه در سره کوي مزه نو خالد بن ولید وی یا خو به ما شهید کو یا بخپل 15 ملګری راولم یا به ما شهید کو یا بخپل 15 ملګری زما د روان شه دغه کافر سره روان دی استه وخت کافر ته مخکې دی پسې ورپسې دی الته کې د کافرو پاټک راغی ځکه اخو الله سلا کا پوش پروت دی کنه چې د کافرو پاټک راغی هغه ورته د اس نه راکوشه مخکې دیارجان بادشاه ناسته دا بیا د بیره چې ته په اس باندې ورځي راکوش شخکته خالد بن ولید وی زه میلمه یم او د میلمه خلک بې عزتي نه کوي تاسو ما د اس نه کوزوئ دا خو زما بې عزتي ده مونږ خو د میلمه ډېر عزت کوو تاسو زما بې عزتي کوئ دا زه جبیل الله ابن سهیم غساني ورسره و هغې پاټک هغې پوجیان ورته ویل مونږ خو رومیان یو مونږ ته خو پته نشته رښتا ستاسو داسې رواج دی جبیل الله ابن سهیم ورته وی او مونږ عرب د میلمه بې عزتي نه کوو وی صحیح ده مخکې ځئ په اس باندې ځه د پرېښودې لږ مخکې لاړ بل پاټک راغی هغې ورته ویل راکوږ شه وی نه کوزېږم تا سره میلمه بې عزتي کوئ بهرحال هغه ډېر ظالمانو دی د اس نه راکوز کړو اس په مخکې نه بیایي ځکه مخکې دیارجان ناسته دا دغه بې ادبي ده چې ته هغه په اس باندې ورځې خالد بن ولید رضی الله تعالی راکوز شو اوس اس یې هلته وتړو هغوی ته یې د اس راله دلته وتړی هغوی له اس وتړو یو طرف ته 15 لاکه فوج پروت دی بل طرف ته 15 لاکه فوج پروت دی دیارجان بادشاه په منځ کې ناست دی په خشک بیابان کې ورته یو بادشاهي ځای رخ شوی دی قالینونه خواره شوي د سرو زرو کرسۍ پې پرتې دي دیارجان بادشاه ناست دی خالد ابن ولید توره راغستې ده او د امسا په شانتې د ټانکورې په شانتې په ځمکه لګی په منځ کې روان دی دا توره په ځمکه لګی روان دی چې دا څنګه انسان دی هغې خالد ابن ولید ډېر پېژندو ځکه یو ځل د 15,000 کافر په یو لاس مردار کړي خالد بن ولید په یو لاس 15,000 کافر مردار کړي وو نو هغې چې ولیدو چې موږ دا پوځ شام ته لېږو مرداري کې دا څنګه سړی دی او خالد بن ولید د ملنګ په شانتې روان دی توره په ځمکه لګی او روان دی پوځ ورته یو خوا بل خوا ګوري دیارجان بادشاه له چې ورسېدو هغه ځان ته بله د سرو زرو کرسۍ ایښې وه ده ته یې ویې کښېنه په دې کرسۍ په دې کرسۍ کښېنه خالد بن ولید چې لته اوچته کړه کرسۍ پې والا خوا ورته وکړه کرسۍ په لته وواله دیارجان بادشاه درته وایي موږ درته عزت درکوو ته په خپله د ځان بې عزتي کوې موږ درته وایي د سرو زرو په کرسۍ کې نه تا په لته وواله
وسره زمونږ د پاره عزت ته خو په دنیا کې نه په جنت کې په جنت کې او په دنیا کې د مسلمان د پاره د سرو زرو ګوتې نشي استعمالول په کرسۍ به سکینه الله دې زمونږ په حال رحم وکړي زمونږ د سړونو اوس ښځې رخ شوي دي سړی نه به په کویدن کې د سرو زرو ګوتې وړي د ده نه یې ځان له ښځه رخ کړي داسې ده که داسې نه ده هلک نه د سرو زرو ګوتې وړي ولې دا ښځه ده ناوې ده کو چې کوم د بېغیرتوب رسم یې هغه په مونږ کې موجود دي هلک د سرو زرو ګوتې د سره په لاسولی نه شي دا حرامه ده نو خالد بن ولید هغه کرسۍ پلته وواله موږ له په دنیا کې د سرو زرو ګوتۍ استعمال جایز نه ده تاسو راته د سرو زرو کرسۍ ږدئ په ځمکه کېناستو توره ځان ته داسې ټک واله ویدروله هغه دیارجان ورته وایي پیسې به درکو او ځئ دا شام پرېږدئ شامو پرېږدئ خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ فرمایلی ستا خبره پوره شوه وی او وی موږ ته زموږ پیغمبر درې خبرې کړې دي وی کمې درته کړې دي وی اول راته دا وایي چې دوی ته ووایه چې مسلمانان شئ وی دیارجانه ته مسلمانېږې وی نه وی دویمه خبره راته دا کړې چې ټیکس به راکوئ ټیکس راکوئ وی نه در کوم وی درېیمه خبره راته دا کړې تورې ته لاس کو ورته وایه چې بیا جهاد ته تیار شئ جنګ ته تیار شئ نو دیارجان پوج ته آواز وکړ تاسو ورته ګورئ دا خو دوکه وه مونږ په دوکه راغوښتلی وجنئ یې که نه تاسو ورته ګورئ نو چې پوجونو تورې راویستې که نه خالد بن ولید چې توره تاو کړه او د بادشاه په ریسټ یې کېښوده هغوی خواته و که نه په ریسټ یې وله کېښوده ما خو به شهید کې خو ړومبی به ما د دیارجان سر والی ستاسو د گورنر سر به ما ړومبی لوزولی ای کرنل ورته وایي ګزار ونه کوئ سټ رانه وایي گزار ونه کوي سړی خو زه ونیومه چې داسې وکړه که نه نو خالد بن ولید ته دا دیارجان وایي ډېر مې خوښ شو په دې غیرت باندې کافر پرې مین شو چې دا څنګه سړی دی د لس لاکه پوج ته را دننه شوی دی خبرو ته یې وګوره خوښې شه زړی پرې ورغی وایي داسې کار کوو که نه لاس یې ورته راوګد کړو دوی بادشاه وایي دوستي کوو مرګتیا کوو ورورولي کوو که ستاسو مسلمانانو زه ګرفتار کړم ته به ما ازادوي او که زما ملګرو ته ګرفتار کړې زه به تا ازادوم وروري کو خوښ مې یې خالد بن ولید له دا لاس ونیو داسې وله ټیل وو چې د مسلمان د کافر ورورولي نه کېږي اول مسلمان شه ته به زما امیر او زه به ستا خادم یم زه به دې خپلو ته ناسم اول مسلمان شه دیارجانو ته یې مسلمانېږم خو نه بیا دیارجان بادشاه د خپل سر ته لاس کو یو خول یو ټوپۍ په سر و پای کې ملغلرې پیلې شوې هغه ولا ورکړه وی دا ټوپۍ په هدیه کې والا او مال دې د خپل ټوپۍ په هدیه کړه دا به زما سره ستا د لاس نه خي خالد بن ولید د خپل سر نه ټوپۍ ته لاس کو ورې ولکړه دا والا پلار سره زما د لاس نه خشوه او ته کافر زه ستا ټوپۍ نه اخلمه تر کافر هدیه نه قبلومه هغې به کې ملغرې نه لګېدلې وي نو دیارجان بادشاه وی داسې عجیبه سړی دی پوج ته یې وي په ده به ګزار نه کوئ دا زما میلمه دی دی به خپل ځای ته بلکل روغ رمټ واپس کوئ روغ رمټ به خپل ځای ته په ویښتو وله ونه بلسئ خو ده ما له خپله ټوپۍ هدیه راکړه او زما هدیه نه قبلوي وی د ده زما سره 15 کسان ګرفتار دي هغه ورله زه په تحفه کې ورکومه 15 کسان چې ما سره کوم ګرفتار دي هغه ورله په تحفه کې ورکومه او هغه ورسره ملګري کوي خالد بن ولید د خپلو 15 صحابه کرامو نه مخکې را روان دی توره په ځمکه باندې لګی او را روان دی د کافرو د لښکرو نه راووتو چې د صحابه کرامو اواز نظر پرې ولګېد د صحابه کرامو د نری تکبیر د الله اکبر چغې کړې حدیث مبارک کې راځي صحابه کرامو رفع اصواته بالتحلیل والتکبیر والصلاة على البشیر النذیر الله اکبر لا اله الا الله او په نبی علیہ الصلوۃ والسلام په درود شریف سره په لوړ आवाज باندې چغې شروع کړې 2000 صحابه کرامو आवाज شروع کړ څومره په تیزه چغې شروع کړه یو روایت کې راځي وی حتی جوابته الجبال حتی در دې پر غرونو ولم جواب ورکو غرونو جواب داو چې کله سړی تیز आवाज د غرونو په خوا کې وکړي نو انګازه لاړه شي بیا درته واپس راځي د غرونو نه انګازې رالي د الله اکبر د لا اله الا الله او د درود شریفو د دې حدیث نه دا معلومیږي چې په لوړ आवाज سره ته ذکر کولی شي په لوړ आवाज سره ته درود شریف ویلی شي دا د 2000 صحابه کرامو عمل دی
هغه ته الله اکبر لا اله الا الله الصلاه والسلام على رسول الله دا په لوړ आवाज وي 2000 صحابه کرام دي دا چیغې کړې دا وویلو خالد بن ولید رضی الله تعالی خپل لښکر ته راورسېدو بیا دیارجان بادشاه اعلان وکړو نهه ورځې جنګ مه کوئ صلح ورسره وکئ کېدای شي په دې کې زموږ څه خبرې جوړې شي نهه ورځې جنګ نه و یو ورځ جنګ وشو بیا نهه ورځې جنګ نه و مسلمانان دې خوا پراته دي کافر په 3 میله کې اخوا پراته دي په آرام سره صلح په منځ کې شوې جنګ بندي ده جنګ نشته دی بیا په 10مه ورځ باندې چې دا د جنګ 2مه ورځ کېږي د جنگ 2مه ورځ کېږي په 10مه ورځ باندې دیارجان بادشاه وي 2 لکه فوج په یو طرف باندې روان شي 2 لکه فوج په بل طرف باندې روان شي 80,000 مخامخ ورشي خو مسلمانان ختم کوي یو درنه پاتې نشي یو وي 2 لکه په ښي طرف ورځي 2 لکه په چپ طرف ورځي 80,000 مخامخ ورځي د یو طرف نه د بل طرف نه راټول شي او دا کم پاتې مسلمانان چې دا ووجنه مسلمانانو ته فتح ولګېده نو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ 15,000 فوج په یو طرف کو په ښي طرف باندې او په ګس طرف باندې 15,000 فوج کو صحابه کرام په ښي طرف چې کم 15,000 کسانو د هغې امیر زرار ابن ازور رضی الله تعالی وګرځو هغه لنډغر صحابي ما چې جنگ ته بوتو کمیس په ایستو هغه پهلوان صحابي نو د ښي طرف د 15,000 کسانو امیر هغه کو او د چپ طرف د 15,000 کسانو امیر چې دی نو عبدالرحمن ابن ابي بکر رضی الله تعالی د ابو بکر رضی الله زوی عبدالرحمن رضی الله تعالی هغه امیر مقرر کو نو هغه طرف 2 لک کسانو دې طرف 15,000 کسانو خي طرف باندې چې کافر رااله زرار ابن ازور رضی الله تعالی عنہ مخله اوته مقابله وسره داسې وکړه چې 2 لک فوج پس پاک وزغله په 15,000 کسانو باندې 2 لک کسان وزغله ول سيت مردار کړه سو تختیدل خو چپ طرف ته عبدالرحمن ابن ابي بکر رضی الله تعالی عنہ هغه باندې کافر غالب شو کافر په غالب شو مسلمانانو ته شکست ورکو او دا غي چپ طرف مسلمانانو کې رادن نشو کافر 2 لک فوج په کې رادن نشو حتی در دې پورې چې مسلمانانو تیښته شروع کړه او ما درته ویلي زنانه د غونډۍ شاته مسلمانانو کېنولې وي مخې ته صحابه کرامو درولي وو کافر هغې غونډۍ کم رانږدې شو د مسلمانانو زنانه ورته راورسېدل چې زنانه خبر شوي چې مسلمانانو شکست خوړلی دی او په تیښته دي نو بار ته راووتلې د دې زرار ابن ازور رضی الله تعالی عنہ خوروا خولته ابن ازور رضی الله تعالی عنها خوله رضی الله تعالی عنها دا بار ته راووته دا هم ډېره بهادره وه خور او دواړه یو شان بهادر وو لوړې راواغېستې لرګۍ او چې کوم مسلمان به په تیښته او پاس پسورو د هغه د اس تخپې به یې پرې والي د مسلمانانو د اسونو د خپې به یې ولې راتاوول به وي چېرته تښتئ مونږ چاته پرېږدئ مسلمانان بعضې زنانه راغلې ماشومان یې په غېږو کې نیولي وو مسلمانانو ته یې داسې بنیولو وي دا ماشومان چېرته پرېږدئ چې تاسو په تېښته روان یئ زنانو جهاد شروع کړو چې زنانو جهاد شروع کړو مسلمانان په غیرت کې رالو زنانو ولې غیرت ورکړو وي دا ماشومان چاته پرېږدئ مونږ چاته پرېږدئ خولته ابن ازر رضی الله تعالی اول هغسې د مسلمانانو د اسونو د خپې به یې په ولې ورتاول به په مسلمانانو کې غیرت راوستو نو مسلمانان بیا واپس شو چې بیا واپس شو هغه 2 لک فوج هغې ته هم شکست ورکړو بهرحال په 10مه ورځ باندې ښه جنګ وشو د جنګ 2مه ورځ وه ډېر جنګ وشو نو 4 لک او 80,000 کسانو بیا شکست وخوړو چې بیا شکست یې وخوړو مسلمانانو پکې عارضي شکست مونتی خو بیا هغه شکست په فتح باندې بدل شو دیارجان بادشاه ته چې دا خبر ورسېدو ډېر څه غوسه شو عجیبه خلک یې د 2,000 کسانو فکر نه درځي په لکاو فوج لېږم او واپس راتښتئ څه عجیبه خلک یې په خپله پاڅېدو وي د سبا نه به زه په خپله وځم جنګ ته ستاسو نه ده شوي زه په خپله وځم د کافرو چې کوم جرنیل او بادشاه چې کله 11مه ورځ شوه
او دا د جنگ درې مورس کیږي نو یو پهلوان په کافر کو ډیر غټ پهلوان او زورور سره دیارجان ته وی داسې وکړه ما ته یو مکراکه زه په خپله وځم او دې مسلمانانو ته د براس چغې وما چې مقابلې ته مې راوځئ نو ضرور به دا خالد ابن ولید زما مقابلې ته روځي او چې کله دی رووت زه درله د ده قصه خلاصوم نورو سره بیا وروسته ګورو دیارجان بادشاه ته دا کار هم ته کولی شي بل څوک یې نشي کولی دغه پهلوان اس ته وختو خو ډېر لوی پهلوان سړی و او چې اس ته وختو رامنډه کړو اس یې ډېر غټ اس و او چې څنګه د مسلمانانو خوا ته راورسېدو چغې وولوې البراز که څوک درپکې زما مقابلې ته روځئ که څوک درپکې زما مقابلې ته روځئ دومره غټه تنۍ وه که نه صحابه کرام فرمایي چې مونږ ولیدو مونږ چې دا چې غر را روان دی دا کافر خو دومره لویه تنه وه په دومره غټ اسور مونږ داسې غر راغی د ده مقابله بلا څوک کوي خالد بن ولید رضی الله تعالی فرمایل مقابلې ته څوک وځئ که زه په خپله وځم دې سړي مقابلې ته بل څوک وځئ که زه په خپله وځم نو زرار ابن عزور رضی الله تعالی فرمایل وی خالد ته مو زه دته ما پرېږده دا هم پهلوان دی او زه هم پهلوان یم یو بل سره به ګورو دا زرار ابن عزور رضی الله تعالی ته ما تېره جمعه کې ویلو که نه دا ډېر پهلوان صحابي و جنګ ته چې به ورته قمیص پې ورتاوه وی ځکه چې په ما باندې کافر ډاډه راځي هسې نه چې دا ووایي چې چېرته زغره یې اغوستې ده وی ده وی زه وځم دا هم پهلوان دی زه هم پهلوان یم یو بل سره به ګورو زرار ابن عزور رضی الله تعالی استه وخت او مقابلې ته ووتو دواړو په یو بل باندې ګزارونه شروع کړو خو دا د عربو عادت و چې دوو تنو پهلوانانو به جنګ شروع کړو که نه درېمګړی به نه ورتو یا به چې په دې کې یو تن مړ شو او یا به یو تن وتښتېدو بیا به نور تلو ورنه دا دوه تر به د هغې پورې جنګېدل نور بس ګیر چاپېره ولاړو تماشه به یې کوله کافرو به هم تماشه کوله مسلمانانو به هم تماشه کوله دوه طرف وتي د یو بل سره به لاندې وتي مقابله به وه نو زرار ابن عزور رضی الله عنه مقابلې ته ووت د دې کافر سره لګیا شو تورې په یو بل چلی نور مسلمانان هم تماشه کوي کافر هم تماشه کوي زرار ابن عزور رضی الله عنه فرمایي وایي داسې عجیبه سړی و چې ما به پرې د تورې ګزار کوو داسې زغره یې اغوستې وه چې ما له د تورې هغه څوکه واړوله د اوسپنې زغره یې اچولې وه ما به پرې د تورې ګزار کوو یو کړنګ به یې کوو توره به یې راله اړوله او غټو سټ ته زه نه رسېدم چې سټ مې وله په توره والې دنګ ورانه نو ما چې به ګزار کوو لاندې به لګېدو لاندې د هغه څه وه زغره وه ما وایي چېره د دې سړي سره څه نه کېږي باره ورته ته نه رسې وخت هغه په اوسپنو کې پټ دی د ده سره څه نه کېږي وی چل مې شروع کړو چل مې دا شروع کړو چې اس مې راوګرځم او چې اس مې راوګرځم مسلمانانو ته را په تېښته شوم چې را په تېښته شوم کافر خو دا ووایي چې لکه زه سړی رانه وتښتېدو سړی مې په تېښته کړو وی هغه راپسې مې اس راخوشې کړو زرار ابن عزور مخکې دی پاس پرې کافر پسې ور روان دی کافر و چې تښتي رانه چې وایي رسومه خو چې د مسلمانانو ته لږ رانږدې شو که نه زرار ابن عزور رضی یو چل وکړو یو چل یې دا وکړو چې په دې اس باندې قیزه ټیټ راوکاږله دا واګې نه دي دا کیزه په جوخت راوکاږله یعنی بریک ورله وو او دغه په شاته په تیز سپیډ کې روان دی کړه نو زرار ابن عزور په خپل اس کې زرو کاږه داسې جوخته او شاته یې نيزه دي سويستله نيزه وسته چې دغه په سپیډ کې روان دی زه به اس ډایرک ودرم چې دا راشي د په خېټه کې به نيزه نه وځي دا به ډیر سپیډ کې بیا خو به وتی نو چې زرار ابن عزور هم په اس کې زرو کاږه دا نيزه شاته دي سويستله کنه او دغه په سپیډ کې روانو او چې د اسرا ورسېدو نو دا خو ډیر تکړه کافر او ډیر جنگي سړی ځان ته بچ کو اسی په دې مړای کې ولګي جاسي مردار شو اسی مړ شو اسی ولګېدو او دته ځان بچ کو ځان ته بچ کو د شراغه زرار ابن عزور رضی الله تعالی کافر وای بیت عربي او دوکا عربي سره او دوکا دی وکړه ځان دې را پتیخته کو چل دی دا کو زرار ابن عزور رضی الله او زه عربي او دوکا خو ته پتن د جنگ تر راغلی او الحرب خدمه جنگ خو دوکا په جنگ خو کېږي په دوکو باندې جنگ منی او دوکا نه منی جنگ کې خو یې دوکې جنگ تر راغلی دا کافر ته زه دوکا دی کوم ته څه پیدا درکړه څه چل دی زه خو رویم څه چل دی دوکا دی وکړي چل دی کو نو زرار ابن عزور رضی الله عنه فرمایي زما دوکې دا چلو کو نو اس راتاو کو نو دغه په اسمانه زرار ابن عزور او کافر خو بغیر د اس ولاړو چې تورې تاو کا جو سټی وو ځکه چې اوس په زرار ابن عزور هو چته کنه د لاندې نو چې تورې تاو کا کافر نه سټو او چې سټو را کو شو سره ته پرې کو چې سره ته پرې کو داغه چې کوم زغره او جامع او تور او هغه ارسه ته وستو راوي غستل د ځان سره زرار ابن عزور دا به زمای نبا زمای او دا حدیث مبارک ته من قتل قتیلا فله سلبه چا چې کافر مردار کو نو داغه ساز سامان بم دغه غازی چا چې مردار کو ها یو کله د کافرو فتح شو روغه شهر علاقه فتح شو نو دغه سامان د بیا د بیت المال په ټول مسلمانانو به یو شان تقسیمیږي بیا خو یو مسلمان او یو کافر ځان له مردار کو چې دغه سره سینه د دغه مسلمانی نو زرار ابن عزور رحمه الله سامان جنگ را واغستو بدا ما مردار کړه دا به زما یو دستا ده ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ فرمایي دستا ده
الته کې دیارجان بادشاہ خبر شو چې کوم سړي ته مسترګې غړې دي غیر عالم مردار کو غیر عالم مردار کو دا څنګه خلک ته دیارجان بادشاہ ډیر سخت غوسه شو وی داسې وکړئ که نه چې 1,00,000 فوج په دې یو غونډۍ باندې کېنئ او 1,00,000 فوج په دې بله غونډۍ باندې کېنئ او چې څنګه سار شي مسلمانان صفونه تیاری کنه او دوی نه خبره وي نو تاسو به دا 2,00,000 کسان په یو ځل په دوی باندې غشي وروروئ دوی به نه خبره وي دوی به ځان جنګ ته تیاری او چې تاسو به په یو ځل باندې غشي وروروئ په یو طرف باندې په غونډۍ باندې 1,00,000 کسان د شپې کېنولي په بله غونډۍ باندې 1,00,000 کسان کېنولي د شپې مسلمانان چې سار پاسې د صفونه تیارول ناخبره وو په دې دوران کې به د غشو باران شو د یو طرف نه او د بل طرف نه به د غشو باران شو دومره غشي پې وورول چې د 200 صحابه کرامو سترګې ووتې د 200 صحابه کرامو سترګې ووتې دغې ته یوم التعویر ویلی شي تعویر د عور نه د عور کوک سترګې ته ویلی شي یعنی 200 صحابه کرام په دغه ورځ باندې کوک سترګې شو یعنی سترګې ووتې 200 صحابه کرام او ډیر صحابه کرام پکې شهیدان هم شو خو بیا هم صحابه کرام صفونه نه دي مات کړي ګوره ښه بیا هم شکست نه تسلیم کړی بیا هم صفونه نه دي مات کړي بیا پای غونډو ته پسې مسلمانان وختل او هغه کسان مردار کړه سوی وزغلول چې هغوی وزغلول په دې دوران کې چې ماښام شو په دغه ورځ باندې الله تبارک وتعالی د مسلمانانو فتح کوله په دې دوران کې یو سړی راغی د کافرو نه ماښامې ټیم دی ابو عبیده رضی الله تعالی ته فرمایي وایي زه ستاسو مدد وکړم چې دا کافرو له شکست ورکړم مدد دې کولی شم ابو عبیده رضی الله تعالی ته ته څه وکړې وایي زه د دې عیسایانو لوی پادري یم د دوی مولا یم خو چې د دوی پادري او د دوی مولا یې نو بیا د دوی خلاف څنګه کوي زمونږ څنګه امداد کوي دا جذبه در پکې د کم طرفه راله داسې چل وشو که نه چې مونږ دغلته په دې ښار کې زمونږ کورونه دي زمونږ دا پوځ چې راغی نو زمونږ د زنانو بېعزتۍ وکړې زمونږ د کورونو بېعزتۍ وکړې نو زه لاړم ما خپل بادشاه ته پې شکایت وکړو چې دا پوځ رالیږلی دی او زمونږ ټولې زنانو دوی بېعزتې کړې وی هغه زما خبرې ته اړو غوږ کېنښودو وی دا مې پړه کې راغلی چې دوی له به اوس زه داسې زور ورکوم چې یاد به یې ساتي هغوی خو مې خبره ونه منله پس تاسو په لاس ورته سزا ورکوم وی څنګه وی زه داسې کوم که نه زه ځم دوی ته دوی زما خبره مني ځکه د دوی پادري یم د دوی مولا یم زما خبره باندې ډېر یقین کوي زه دوی ته وایم چې مسلمانان در باندې نن شپه حمله کوي او ځان ورته رډي ساتئ تیار ساتئ او تاسو به زر اسونه راولئ زر سوارو او د دوی په خوا کې به اسې تېر کړئ خو ګوره واپس په راتښت یې ګیر خو نه کړي اسې به اسونه د دوی په خوا کې تېر کړئ وی خوا کار زما دی ابو عبیده رضی الله تعالی ته فرمایي وی ښه چې څنګه شپه شوه د هغوی ته تلي وو هغې خپلو کسانو ته وي ما ستاسو جاسوسي کوله خو دومره خبر شوم چې مسلمانان در باندې نن شپه حمله کوي ګوره د ځان خیال ساتئ هغوی ته وي ښه د ده په خبره خو ځکه یقین وکړو چې د دوی مولا او د دوی پادري وو د ده په خبره یقین وکړو هغوی ویښ ناست دي په دې دوران کې یعنې نیمه شپه شوه د اسونو د خپو اوازونه رالو د اسونه راله هغوی ځانونه تیار کړو چې به مونږ حمله کېږي خو شپه وه مسلمانانو خو اسونه اسې وزغلول واپس راله یاره سړي خبره رښتیا وه حمله وشوه خو په حساب یې پوه نه شو چې څه چل وشو چې سار شو هغه پادري راغی هغه مولا د دې عیسایانو وی ما خو وی چې په تاسو به حمله کوي خو هغوی خو در سره بل چل وکړو وی څه چل یې وکړو وی هغه خو په دریاب پورې وتل او ګرفتار یې کړی ستاسو د شا غاړې راله په تاسو او په دریاب پورې وتي د شا غاړې یې ګیر کړي دی د شپې شپېتلي په دریاب پورې وتي دي نو مخې ته تم کسان کېنول او د شا غاړې در باندې شو تاسو خو په منځ کې ګیر کړی وی څه چل وکړو وی ورشئ لاړ شئ پسې مونږ خو ناشنا خلک یو د روم نه راغلي دلته مونږ ګودر څه معلوم دی چې په دریاب کې کم ځای ډونګې دی او کم ځای نه دی مونږ ته لار وښیه که نه هسې نه چې په دریاب ورودنګو منځ ته شو چېرته ډونګې غرق پکې نه شو ګودر راته وښی د تېروتو چې ده ورته د قصد غلط ګودرې وښولې غلطې لارې ورته وښوي او شا به دا لارې په دې باندې ځئ په زرګاو پوج چې په هغې ورغی د دریاب منځ ته شو خو ګودر ونه جو ټول په دریاب باندې لاو شو غرق شو هلته کې داسې انتقام یې ترې واخیسته ښه داسې بدل یې ترې واخیسته نو څه په دریاب باندې لاو شو چې په دریاب باندې لاو شو څلورمه ورځ شوه اوس په دې کې عمر رضی الله تعالی عنه ته خط تللی و که نه
ابو عبیده رضی الله تعالی ته خط لګل چې موږ له کسان امداد لرولېګا دا غي خط نسبانه ورزله ابو عبیده رضی الله دا عمر رضی الله تعالی 9000 صحابه کرام د دې امداد لرالېګل خو غیر روانو د سعید رضی الله تعالی په نگرانی کې هغه مشرو سعید ابن عامر رضی الله تعالی دغه په مشرۍ کې 9000 پوج د مدینې نه شام ته دوی لرالېګو خو هغوی لاره خطا کړې وه لاره خطا کړې وه نو د شام په ځای باندې عمان ته وتي وو نو هلته عمان هم د دوی قبیله و کافرو عیسایانو نو دوی ورته وی چې مونږ خو لار خطا کړې ده خو تاسو لرالو اسلام راوړئ هغې ورته وی چې اسلام چېرته راوړو تاسو خو زمونږ دشمنان یې نو هغې 4 عمانیانو کافرو په د مسلمانانو تورې ایستلي دي نو مسلمانان 9000 کافر څه وو 4,000 چې مسلمانانو په شروع کړی دی چې هغه 4,000 والا سرونه کټ کړي دي هغه ټوله کړي او د هغې اثرونه په نیزو کې ټومبلي دي او را روان دي او 4مه ورځ ده چې 9000 پوج د مسلمانانو د مدینې منورې نه راورسېد د مسلمانانو امداد لا او ټول په آسونو ناست او نیزې نیولې په نیزو کې د کافرو سرونه دي چې راورسېدل ابو عبیده رضی الله تعالی ته فرمایل که تاسو چېرته راغئ او دا سرونه تا تاسو چل کړی دی امام عمر رضی الله تعالی په 2مه ورځ د خط رالیږلي یو چې ورشئ شام ته د هغوی مدد لا خو مصیبت دا و چې لاره رانه هېره شوې وه د شام لاره خو پرېښې وه په بل طرف ورغلي وو تلو عمان ته رسېدلي وو نو هلته خو د کافرو سره مقابله راغله نو هلته خو 4,000 مردار کړه چې اوس تاسو لره ورسېدو نو الله ابو عبیده رضی الله تعالی فرمایل اوس کار وشو تاسو 9000 راورسېدئ ښه دمه کسان یئ سبا به ورسره تاسو ګورئ سبب سره تاسو ګورئ نو چې 4مه ورځ شوه که نه دوی ته وی وروځئ خو دا سرونه به په نیزو کې ونیسئ او میدان ته به وځئ دا سرونه په نیزو کې ونیسئ او میدان ته به وځئ نو 9000 پوجیانو د مسلمانانو او په نیزو کې د کافرو سرونه ټومبلي او میدان ته ووتل چې میدان ته ووتل اخوا چې رومیانو وکتل چې 9000 نور پوج راغلی دی ولا سرونه هم د کافرو راوړي دي بار یو سره په نیزه کې سر هم دی هغې چې دا 9000 پوج ولیده که نه نو بیا مشر کشر ته نه کتل او کشر مشر ته نه کتل خو بیا په تیښته وو او مسلمانانو پې شروع وکړه نو چې په 4مه ورځ باندې ښه جنګ وکړو او 10 لاکه پوج یې اوسغلو 10 لاکه پوج یې وتښتو نو چې په 4مه ورځ جنګ وشو صحابه کرامو ارام وکړو په 5مه ورځ پاڅېدل او میدان ته ووتلو نو خپل شهیدان د هغې دفن کولو شروع کړو صحابه کرامو دفن کولو شروع کړو نو چې په 5مه ورځ خپل صحابه کرام وشمارل نو 4,500 صحابه کرام ته شهیدان شوي 4,500 صحابه کرام څه شوي شهیدان شوي او چې د کافرو مړي وشمارل نو 2,20,000 کافر مردار کړي وو 2,20,000 کافر مردار کړي او د مسلمانانو نه 4,500 صحابه کرام شهیدان شوي وو دا هم یوه غزا شوې ده دې ته غزوه یرموک وایي څه ورته وایي غزوه یرموک او دا د نبی علیه الصلاة والسلام د وفات نه وروستو شوې ده د خالد بن ولید او د ابو عبیده رضی الله تعالی په نگرانۍ کې شوې ده دا هم یو زمانه وه دا مسلمانانو ټیک ته که نه دا مسلمانانو دا هم یو زمانه وه 10 لاکه فوجو کسانو ته څو کسان مخې له وتي واقع مې د ټوله بیان کړه تاسو را سیر دي تاریخ درته بیانوم دې دپاره چې د خپلو اکابرو د دغه نه خبر شئ که نه 10 لاکه او د 15,000 کسان مقابله څو کسانو کړې وه 22,000 څو کسانو 22,000 صحابه کرامو دا مقابله کړې وه 22,000 صحابه کرامو او بیا د 15,000 کسان مقابله خالد بن ولید په 15 کسانو کړې وه د 15,000 کسان مقابله په څو تنو کړې وه په 15 او اوس مې درته وویلو چې د 2 لاکه په ښي طرف راغلو 2 لاکه په پوج په ګس طرف لاړو مسلمانانو ته څو تنه ویشتل 5,000 دا هم یو دور دا هم د اسلام یو غلبه وه دا هم یوه جذبه وه دا نه و چې مونږ کم یو دا زیات دي دا چې خسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د ګنټې د نشان در سره کلیک کړئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریکه کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ ډېره مننه والسلام